بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. ته مخکې دا خبر را روانه ده چې دا قدیم چې کوم متکلمینو نو هغه به داغو پر کلام کې پدې کې دغه نو علم الفلسفه نو نو علم الفلسفه پدې کې څنګه راغله دا غي مون خبره اترې کولې چې دا علم الكلام د علم الكلام ولې وي اتوجه وي دا غي الته ذکر شوی بیا دا چې لکه ابو الحسن اشعری د څنګه راوته دغه نه د معتزله معتزله ځان ته اصحاب العدل و توحید وي او هغه معتزله څنګه جوړ شو نو دا خبره اترې دیننده شو چې دا کسان دوی په دغه زمانه کې دا فلسفیان دا ډیر زیاتو او دا په یونان کې دا فلسفیان په یونان کې یونان دا نوح علیه السلام د نوسی نوم دی یونان ابن یافث ابن نوح علیه السلام یونان ابن یافث ابن نوح علیه السلام نو دا دغه یونان دغه د وجنه ویل کې چې په دې کې دغه یونان ابن یافث ابن نوح علیه السلام دا په کې اوسېدو چې دا ټول خاندان ته بیا دا یونان ویل کېږي اولنې نو دا فلسفه اول په یونان کې ویل کېدله او دا فلسفه د یونان نبی راغله عربو ته نقل شو او اولنې نقل کوونکی د نوم خالد بن یزید ابن معاویه د په علم طب او په علم کیمیا باندې زیات پوه نو دا بیا د چې کله عربو ته دا راوړله دا فلسفه راوړله نو دا مسلمانان دا هم په دې فلسفه کې لکه خون ورته راغی هغه هم په دې فلسفه کې ورننه وتل او د کله دی غلط عقیده مخکې دا ویل شي چې دوه غلط عقیده لکه دوه قرآن حدیث نه منو د یونانیانو قرآن او حدیث نه منو د اسلام خلاف د خلکو هغه شبهه او شکونه پیدا کړل نو دا مسلمانان ولګیدل او د دې فلسفي په زده کولو کې شروع وکړه او کوم خبره چې د دې فلسفو د اسلام نه خلاف وي او کوم هغه د دلایل نه خلاف وي نو هغه دغه رد کول شروع کړل نو د دوی دا خبره د دې متکلمینو دا خبره ډېر د فلسفي سره چیرنده یو ځای شولې پوه شو به باندې د فلسفي سره تر دې پورې چې په دې کې هغه علم طبيعيات او علم الهیات دا شروع شول او دوی په شروع کېدو کې ورننه نه وته او د مسلمانانو علم طبيعيات الهیات او ریاضیات دا علوم زده کړل د دې لپاره چې فلسفه دا د نور علومونه بدل شي او کم دلایل چې په قران او په حدیث سره ثابت دي هغه ثابت پاتې شي او د فلسفې د وجنه هغه رد نشي دا پوه شو به معنی نو دا علم الكلام دا اشرف علم دی ولی اشرف ته راي پنځه وجې دي خدای ته پور وای بیا زو مخکې وثم لما نقلت الفلسفه عن اليونانيه الى العربيه بیا چې کله نقل کړل شو دا فلسفه د یونان نه عربو ته یونان ابن یافث ابن نوح علیه السلام او دا نقل کوونکی الاولنی نقل کوونکی خالد ابن یزید ابن معاویه وخاض فيها الاسلاميون او نن ودل بدی کې اسلامیان یعنی مسلمانان بدی کې ورننه ودل غوبه وهله بغ شروع کړل وحاولوا الرد على الفلاسفه او دو مشتمل کو او دو شامل کو شروع کو رد په فلسفه باندې فيما خالفوا فيه الشريعه فای خبرو کې کم کې چې دا فلسفه د شریعت خلاف په کم کې چې دا فلسفه د شریعت خلاف نو داغه پرد کولو کې شروع وکړل دي مسلمانانو فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفه نو ګډ ورډ شو د دو ګډ ورډ شو په کلام سره ډېر د فلسفه نه مطلب دا کنه چې په دې علم الكلام کې د فلسفي خبرې په ډېر راغللې ليحققوا مقاصدها د باره چې دو ثابت کې مقاصد داغه فيتمكنوا من ابطالها او دو تمکن قدرت حاصل کړي د دې په باطلولو باندې وهلو مجرى د دین له نور وجههم الى ان ادرجوا فيه تدبير پور داخل کړ پدې کې معظم الطبيعيات والالهيات هغه د طبيعيات او د علم طبيعيات او علم الهيات هغه ټکټه خبرې پدې کې داخل کړي په فلسفه کې وخاضوا في الرياضيات او دو داخل شو په ریاضیاتو کې درې قسمه علوم دي طبيعيات الهيات او ریاضیات طبيعت دي ته ویل کېږي
ما يبحث فيه عما يحتاج الى الماده في الذهن والخارج چې هغه محتاج الى الماده وي یعنی دغه علم طبيعيات دا هر هغه علم دی چې هغه مادي ته محتاج وي هر هغه علم دی چې بری باس کولېږي د مادې نه داسې ماده چې په خارج کې هم موجود وي او په ذهن کې هم موجود وي لکه جسم لګو دي نن سبا دي د فزیکس چې ویل کېږي کنه د فزیکس چې نن دا ټول لګا د طبيعيات وي خو شو به معنی ما يبحث فيه عما يحتاج الى الماده في الذهن والخارج چې دا علم دی چې بری کې باس کولېږي دا غسد نه چې محتاج به ماده ته په ذهن کې هم دا غیر ماده موجوده وي او په خارج کې هم ماده موجوده وي ها لکه جسم شو جسم د جسم نو جسم ما وي کنه لکه د ګلاس جسم او د کتاب جسم نو جسم په ذهن کې هم راځي او په خارج کې هم راځي او علم السماء وعلم الحيوان وعلم النفس وعلم الطب علم الفلاحات او دا ټول لري قسمونه دي بیا زم ریاضیات هغه علم ته ویلېږي چې محتاج به ماده ته په خارج کې نه په ذهن کې چې محتاج به ماده ته پسګي په خارج کې نه په ذهن کې لکه کره دایره ته ویلېږي دایره لکه نن سبا چې کم دا جیومټري دا او دا میتس ته لګراتم دي دغه ټول د جننه دا پرې دغه باندې ماده ته ریاضیات ویلېږي لکه ریاضي چې مونږ وایو دغه حساب کتاب ته مونږ ریاضي وایو کنه هغه پوه شو باندې علم بیا به دي علم الهندسه دا 1 2 3 4 5 6 دا علم الهندسه وي او دغه شان د مخروطات هيئت صغرا دا ټول جننه دا علم ریاضي دا ریاضي څه ته وایي هو علم دا هغه علم دی ما يبحث فيه چې پای کې باس کولېږي اما يحتاج الى الماده في الخارج لا في الذهن چې هغه محتاج الى الماده په خارج کې نه په ذهن کې او دریم نمبر علم الهیات څه ته ویلېږي يتبعث عما لا يحتاج الى الماده لا في الخارج ولا في الذهن چې هغه محتاج نه ماده ده نه په خارج کې او نه په ذهن کې لکه وجود ته چې وجود دا د یوسف وجودیدل یا وجوب کېدل او علت معلول دا نه په ذهن کې موجود نه په خارج کې موجود بس نو ماته ورکړل شوی دی ته دا سې د دې لپاره علت ده نو ماته وخه چې علت ده نو خودله غوته نشي هغه وایي باندې نو دا درې قسم علوم طبيعيات ریاضیات الهیات طبيعيات ته ویلېږي چې محتاج وي ماده ته په خارج کې هم په ذهن کې هم او ریاضیات چې موجود د چې ماده ته محتاج وي په خارج کې نه په ذهن کې او الهیات چې هغه ماده ته محتاج نه وي نه په خارج کې او نه په ذهن کې هغه پوه شو به معنی حتى كاد ترديب ورجنيز ديوا لا يتميز عن الفلسفه چې دا علم الكلام جدا نشي د فلسفینا لولا اشتماله على السمعيات کچره دا مشتمل نه په سمعيات باندې مطلب دا کنه چې دا مسلمانانو په فلسفه کې دون ورننه وتل کچرته په دې علم الكلام کې دلیل سمعي او دلیل سمعيات ویل کېږي قران او حديث ته دلیل نقلي ته کچرته دا قران او حدیث په کې نه پر علم الكلام کې نو لکه خلکو بر فلسفه او علم الكلام په منځ کې فرق نه چکوله الګ اخلاص خبره ده شو لګنه چې کله د یونان نه فلسفه راغله له عربو ته نو عربيان په دې فلسفه په ځکولو کې نه نوتل شروع شول او دو په دې کې ډیر زیات لکه ورمق شول او دو دا کلام دا د فلسفه سره ګډ وډ کو کلام د فلسفه سره سکو ګډ وډ کو نو او دوره به دا کوم لکه بری کې طبيعيات الهیات او ریاضیات دای به داخل کړ او کچر ته بری کې دا دلیل سمعيات پکې نه دلیل نقلي پکې نه قران او حديث پکې نه نو چا دا پته نه لګي چې علم الكلام دی او علم الفلسفه ده وهذا هو كلام المتاخرين ودا كلام د متاخرين ده هغه پوه شوي اما کې جون هغه دوی هذا هو كلام القدماء کنه وبالجمله هو اشرف العلوم ودلیل دا وی کنه چیرې دا دونه په جمله یعنی مختصر دا په پښتو کې خلاص خبره ده چې دا علم الكلام د په علومو کې ټول نه اشرف او معزز علم دی ولی معزز دی د دې لږه مصنف رحمت الله علیه پنځه وجې ذکر کړی دي چې علم الكلام دا د ټول علومو کې اشرف او غوره علم دی ولی پنځه وجې دي لکونه اساس الاحکام الشرعیه دی ځکه چې دا د شریعه احکاماتو د لپاره دا بنیاد ده د شریعه احکامات د لپاره سره بنیاد ده ځکه چې حدیث شریف کې راځي من لم يعرف الله ورسوله لم يعرف وجوب طاعه الاحکام چې الله او د الله رسول نه پیژندل نو د الله او د الله رسول هغه حکم نشي منل نو د علم الكلام په ذریعہ سره الله او د الله رسول پیژندل کېږي
ځکه دا د ټولو علومو لپاره بنیاد دی. دریم نمبر ورئیس العلوم الدینیه، او دا د وجه د دینه چې دا د ټولو علوم دینیو سردار دی. علوم دینیه شپږ دي: کلام، تفسیر، حدیث، اصول فقه او تصوف. او دا علم الکلام دا د ټولو سردار دی. رئیس معنی سردار دی، مشر دی. ولی ځکه چې کله تا د الله ذات پیژندو او د الله تعالی صفات دا به پیژنې په علم الکلام باندې. علم الکلام دا د دې لپاره یو قسم بنیاد دی. لکه پوه شوي د دې علوم سردار دی. دریم نمبر وکون معلومات العقائد الاسلامیه، بل دا کنه چې د دې علم الکلام د ټول اشرف علم ذکر چې د دې وزره سره اسلامي عقاید معلومیږي. د دې وزره سره څه معلومیږي؟ اسلامي عقاید معلومیږي. سلورم وجه وغایته الفوز بالسعادات الدینیه والدنیویه، چې د دې غایت د دې انجام دار چې بدا کړه د علم الکلام صحیح انسان زده کی نو د په دنیا او آخرت کې کامیابی حاصلېږي. لکه پوه شوي پنځم علم، پنځم دا علم ولې ټولنه بهتر دی. وبراهين الحجج القطعيه المؤيده اكثرها بالادله السمعيه، چې په دې کې داسې دلایل بیانېږي، په دې کې داسې دلیلونه او حجتونه بیانېږي چې هغه قطعي وي، چې هغه دای تایید په دلیل نقلی سره شوی دی، په قران او په حدیث سره دای تایید شوی دی. یعنی د دلایل په اعتبار سره د دې کې چې کوم دلایل بیانېږي نو هغه ثابت وي د قران او د حدیث نه، نو دغه د اشرف العلوم دی. لکه پوه شو به معنی دا علم الکلام په ټولو علوم کې ټول اشرف علم دی. سوچ دي پنځه په لنډه کې دا دی چې دا ټولو علوم دینیو د لپاره احکام شرعیو د لپاره بنیاد دی، د ټولو علوم دینیو سردار دی، او د دې د وجه لمن د عقاید اسلام معلومیږي، د دې په ذریعہ سره په دنیا او په آخرت کې کامیابی ملاويږي، او د دې کې چې کوم دلایل بیانېږي نه ثابت د قران او د حدیث نه. اوس دغه پور ترجمه وکړئ بیا زموږ کې. وبالجمله مختصر دا یعنی بالجمله هو اشرف العلوم، دا علم الكلام دا ټول علوم اشرف ته لکونی اساس الاحکام الشرعیه. دا اولنی وجه ده ځکه چې دا اساس د احکام الشرعیه د لپاره بنیاد ده. دویم نمبر ورئیس العلوم الدینیه، او د علوم دینیه، د علوم دینیه ورئیس العلوم الدینیه، او د دینی علوم د لپاره دا سردار د دینی علوم شپږ دي: کلام، تفسیر، حدیث، اصول فقه او تصوف. دریم نمبر وجه وکون معلومات هي العقائد الاسلاميه، او دریم د دې وجنه چې د دې په ذریعہ سره معلومی کې عقاید اسلام. څلورم وغایته الفوز بسعادات الدینیه والدنیویه، او د دې غایت او انجام یعنی غرض او مقصد ادارې د دې په ذریعہ دنیا او د دنیوي او اخروی د دین او د دنیا هغه کامیابی ملاويږي. پنځم د دلایل په اعتبار سره وبراهینه، او دلایل دغه الحجج القطعيه، قطعي دلایل دي، یقیني دلایل دي، المؤيد اكثرها چې دای تایید کله شه د اکثر دغه نه بالادله السمعيه، په ادله سمعيه سره. لکه پوه شو به معنی و دې نه خو دا خبره کوي چې ته چې لکه دا علم الكلام دا اشرف العلوم دی، او په ټولو علوم کې ټول نه بهتر علم دی. نو ډیر شي علما کرام هغه خو لکه په دې مبارک ډیر زیاتې خبرې کړې دي. لکه چې امام ابو یوسف رحمت الله علیه فرمای من تکلم تزندق، چې علم الكلام یې زکو د زندق شو. او امام شافعی رحمت الله علیه فرمای چې لکه زما حکم دا چې کوم علما کرام علم کلام زده کوي نو هغه لکه په ډیر زیات اواله شي، دا کسان دي اواله شي. او هارون رشید و یو پیرا په هارون رشید باچا په دوه کسانو باندې داخل شو، هغه دوه کسانو دی ول سره په علم الکلام کې مناظره کوله. ناور دی چې لکه تاسو په دې کسان ته وي چې ته زموږ په منځ کې فیصله وکړه. نو هغه هارون رشید دوی چې زله کوي لا یعنی خبرې نه کوم، دا لا یعنی خبره لکه زنه کوم. او نو دا دونه خبرې اترې چې شوي دي پرې کې لکه دې ته د علما کرامو دومره بد ولي کتلې دي چې امام ابو یوسف رحمت الله علیه مبارک دا وایي، امام شافعی رحمت الله علیه وایي چې زموږ دا کسان مو واله لکه پوه شو به معنی نوې دو چې د مشرانو علما کرامو دو چې د دې خبرې د انکار ولي کړی دی، د دې افادیت نه او د دې ذکر نه ولي انکار کړی دی. نو دې جواب ورکړي وامانو قیل عن السلف، او هغه چې نقل کړل شي د سلف صالحین نه من الطعن فيه، هغه طعن کول، پیغور کول، عیب لګول پدېږي، والمنع عنه، او منع کول د دې نه اندې ولي کړی دي. نو د دې څلور وجې دي. څو وجې دي؟ څلور وجې. لاول دا یک څه لپاره کړی دي چې کوم متعصب وي په دین کې، یعنی مطلب متعصب دي ته ویل چې دا حق ظاهر شي او بیا هم نه مني. نو دا د دغه کسانو د پاره دا علم الکلام د کول صحیح نه دي.
پوه شوي چې دا حق واضح شي بیا هم متعصب فی دین. ویم دا د کونځهن سړي لپاره دغه علما کرام منع کړی دا چې کونځهن سړی نه هغه علم الکلام نه زده کوي ځکه چې دی په اصل خبره وده په ذهن کې را نشي او نور به شکوک شبهات په ذهن کې راشي دا غشتنه مسلمان نه ووري. دریم نمبر دوی د هغه کسانو لپاره د کړه لري چې لکه په کوم یو کس کې لکه دغه نوي کمزوري مسلمانان چې لاو په ذهن کې لاو په ځل کې لکه خراب خبرې راشي او دې وجه مسلمانانو عقیده ګډ وډ کیږي نو چې عقیده کمزوري نه لکه هغه هم دغه لپاره علم الکلام زده کول صحیح نه دي. او څلورم نمبر دار چې لکه دې پکې دغه پریری د فلسفي هغه دقایق پایګه باریکی خبره اې د سوچ کوي او قران او حدیث پریری نو دغه څلور قسمه کسان لپاره د دې سلف صالحین هغه منع د دین نقل او چې عطان نه کوله بده ردی ویلي دغه څلور قسمه کسان ته ویلي د دین علاوه د دین هغه د انکار نشي کولای ځکه چې دا خو د ټولو دینی علومو لپاره اساس دی. د دې په ذریعه سره الله او د الله صفات معلومیږي د الله ذات او د الله صفات او دغه شان مسائل نه معاد دا به د دین په څنګه انکار کوي خو هغه چې انکار کړي دغه څلور قسم خلکو لپاره کړي لکه پوه شوي نو یې چې وما نقل هغه چې نقل کړی شوی دی د سلفنا من الطعن فيه الى اطعن کول دین او المنع ان منع کول داغینا انما هو للمتعصب للدين في الدين دا نمبر 1 دای کسان لپاره کم چې تعصب کوي په دین کې کم چې تعصب کوي تعصب څه مطلب دی چې حق ورته ظاهر شي او بیا هم د حق تابعداري نه کوي. دویم نمبر والقاصر عن تحصيل اليقين آیا کس چې کونځین وي یعنی دا قوت عقل دونه مضبوط نه وي چې د یقین ته حاصل شي یعنی کونځین وي قاصر وي دا د یقین حاصل دونه. دریم نمبر والقاصر الى افساد عقائد المسلمين او هاي کس د پاره چې هغه د مسلمانانو د عقایدو خرابولو قصد او اراده کړی وي اندیو چې د علم الکلام زده کما د دې لپاره چې د مسلمانانو عقیدې کمزوري کم نو داغو نه منع کړی داغو لپاره دا مننه. والقاصد قاصد معنی اراده کوونکی آیا کس چې قصد کوونکی اراده کوونکی الى افساد عقائد المسلمين د مسلمانانو عقیدې خرابول دا. څلورم نمبر والخائز فيما لا يفتقر اليه او ننوتون کې غوپی وهم کې په هغه څه کې څلورم نمبر غوپی وهم کې ننوتون کې په هغه څه کې لا يفتقر اليه چې محتاج نه وي هغه ته چې نه احتیاج نه راځي هغه ته من غوامز المتفلسفين دا فلسفي والا دا غوامز نه داود پټو خبرونه والا کتر دا خبرې نه وای چې دا څلور قسمه خبرې نه مطلب یعنی یو سړی چې دا متعصب هم نه لري او د دې کمزین هم نه لري د مسلمانانو د عقیده خرابولو هغه اراده هم نه او د دې فلسفي په غوامزو کې د دې په پټو خبرو کې نه نوځي هم نو کیف يتصور المنع نو څنګه به متصور کیږي منع اما دا اصل هو اصل الواجبات چې اصل د واجباتو نه چې هغه سره د علم الکلام دی او اساس المشروعات او اساس د بنیاد د مشروعات د ټول شریعت ولا کارونو یلکه پوه شوی به معنی ها په دې باندې پوه شوی پوره نه نو ګور نن سبق کې مونږه درې خبرې وکړلې یو دا چې لکه دا فلسفه چې کله د یونان نه راغله عربیانو ته نو څه خبرې پکې نو هغه پکې دغه درې علوم داخل کړل دغه درې علوم تعریف موږ کو او دویمه خبره موږ کړله چې علم الکلام اشرف العلوم دی ولې دا یې پنځه وجه موږ ذکر کړلې او د څلورم دا چې لکه سلف صالحین د علم الکلام نه ولې خلق منع کړی دی نو موږ دا وایو چې دا د څلور قسمه خبرو د وجه نه دا منع کړی کدا څلور خبرې نه علم الکلام نه بیا منع نشته ده پوه شو به دی باندې بس ده